کتونکو السلام علیکم. په الارج پېښور کې او به خصوصا الارج پېښور په ایمرجنسي بلاک کې د ملازمینو د سکیورټي ګارد د هسپتال او د مریضانو سره د رشتہ دارانو خپلوانو ترمنځ د ډیر وخت نه دغه جګړې را روان دي او په روزانه بنیاد باندې بلها جګړې کیږي. د دې وجوهات څه دي او د دې حل به څه وي؟ نو زما په خیال چې د دې جګړو وجه چې کومه ده هغه دوه وجې کیدای شي. یو وجه په ایمرجنسي بلاک کې 43 نمبر کمره کې کوم منیجر چې ناست دی یوې دغه وجه ده، او بله وجه هسپتال کې چې کوم د پولیس چوکۍ ده نو دغه چوکۍ یا دغه پولیس د دې جګړو دویمه وجه ده. کتونکو زه د یو جګړې حال احوال تاسو ته بیانوم. امید لرم چې د دغې وجه به تاسو ته په خپله معلومه شي یا به د دغې وجه تاسو په خپله راوباسئ. کتونکو په 16 اکتوبر 2024 باندې ایمرجنسي چې کوم وارډ دی 39 نمبر د هغې نه یو د مریض یو خپل روان شو او دغه کوم ځای کې چې سټریچر یې ورکوي هغې څخه خلک شناختي کارت کیږي او بیا دغه سټریچر ورکوي. نو هغې ته یو کس ناست و شاکر الله د هغوی ډیوټي وه. نو هغې سره دغه کوم د رشتہ دار چې وو کوم خپلوانو د دغه مریض او د دغه شاکر الله ترمنځ جګړه وشوله، د هغوی تلخ کلامي وشوله ترمنځ او بیا یو بل ته بد رد ویلې. دې کې نور چې کوم سکیورټي وه هغوی راغلل او دغه یو کم د دې مریض چې دا خپلو یا رشتہ دارو دغه یې بوتو 43 نمبر کمرې ته او دغه کې چې کوم منیجر و هغه ته یې مخامخ کو چې یاره د دغه حساب جګړه وکړله یا یې دغه شاکر الله ته بد رد ویلې یا ورته شاکر الله بد رد ویل. خو به هر حال هلته لاړل. دغه منیجر دغه د هسپتال چې کوم ملازم و هغه ته یې دا وویل چې ته ماله درخواست راکه، کمپلین راکه. نو هغه زر زر درخواست ولیکه او هغه ورکړه. دې وخت کې د مریض رشتہ دار هم ویلې چې زم تاله کمپلین در کومه. نو دغه منیجر ورته ویل چې نه ته کمپلین نشي راکولی، ماله د کمپلین راکړی دی. دې وخت کې اولدار چې کوم هیډ کانسټیبل چې کوم د هسپتال چوکۍ هغه ته ویل چې تاله زه لیکل در کومه. دغه رشتہ دار دغه خپلوان د مریض خو هغه ویل چې نه یو پیره کمپلین هغه ته شوی دی، هغه له درخواست ماله هم نشي دغه کمپلین راکولی. په دغه کې ځان لا دغه د مریض رشتہ دار دغه خپلوان بوتلو او چوکۍ ته. کتونکو دغه چوکۍ کې بیا د هغوی روغه هم وشوله. خو دلته به زه دا ووایم چې دغه منیجر چې کوم دغه کې ناست دی یو خو د یک طرفه خبره دلته وکړله، بل دله پکارو چې د دواړو نه درخواستونه اخیستې وي او قانون یې فالو کړی وي او د هغې مطابق یې یو فیصله کړی وي، د دواړو خلاف یې قانوني کاروایي کړی وي. خو ده هغه ونه کړله. دویمه حولدار لا دغه هیډ کانسټیبل له پکارو چې ده هم د دواړو خلاف کاروایي کړی وي، د دواړو خلاف یې کمپلین اخیستی وي، خو ولې هغه هم خپله د قانون مطابق کاروایي ونه کړله. صرف د دغه منیجر حکم یې فالو کو، د دغه منیجر یې ومنو. یعنې معلومیږي چې دا کم پولیس دلته ډیوټي کوي دا قانون نه فالو کوي، د هغې پاسداري نه کوي. دا هم د دغې منیجر ته ناست او د ده خولې ته ناست چې هغه څه ووایي بس دا د ده دپاره یو لوی حکم دی، قانون مانون هیڅ هم د ده دپاره څه حیثیت نه لري. او بله به زه دا ووایم چې کله هم د دوو ترمنځ جګړه وشي نو قانون دا دی پولیس دغه دواړه بوځي او د دواړو خلاف کاروایي کوي. خو ولې دلته صرف د دغې د مریض د خپلوان د رشتہ دار خلاف کاروایی کیدای شي
او د ملازم د پاره نشي کېدی یعنی د ملازمینو له چې د سترګې څومره سرې کړي دي او د بیمار چې کوم رشتہ دار د خپلوان دی دوی ته لاسه چې دې سره د دغه 43 نمبر کمره کې چې کوم منیجر ناسته د دوی سپورټ ورسره حاصل دی د دې پولیس سپورټ ورته حاصل دی بس هم دوی ورته همدغه وي چې ستاسو خلاف به کاروی نه کېږي او بس راولی یې چې د دغه مریضانو د رشته دارانو موږ بېعزتي کوو د دغې موږ ګریوانونه شلو دوی ته موږ بد رد وایو بس موږ هم په شا باندې ولاړ یو سپورټ هم کوو نو د دغې زما په خیال چې لویه وجه همدغه ده دغه منیجر او دغه پولیس د دې لویه وجه ده که چېرته دوی د قانون مطابق کاروایی کوله یا دغه هډ کانسټیبل یا دغه پولیس چوکۍ الارچ هسپتال پېښور کې چې دا دوی دغه قانون مطابق کاروایانې کولې نو زما په خیال چې دا جګړې به چې څومره د اوسه پورې جاري دي دا به دلته اینډ شي دا به ختم شي بیا به زما په خیال چې دغه جګړې نه کېږي دلته به زه بله دا خبره وکړم چې دلته دغه منیجر چې کومه د مریض رشتہ دار ورننوزي څه کمپلین وکي یا څه د هغوی خلاف شکایت وکي نو د هغه خبره څه وي ستاسو دا خدمت ته ناستې دي تاسو یې خبرې وړئ تاسو به مثال دومره منډې تړلې وي نو د دوی خیال ساتئ نو زه دغه منیجر ته وایم دغه حکومتي ذمهدارو خلکو ته وایم چې دغه خدمت نه کوي دا خو آلرډي دوی تنخواه لی دوی دی تنخواه نالی او خدمت دیو کی دغه کم لواحقین دی کم رشتہ داران دی کم خپلوان دی دوی به بالکل اومني چې واقعي دوی خدمت کوي الان کې دا دغه ملازمینو کار دی دا به دوی وړي بلکې زه به دا وایم چې د دې خدمت څومره کوي هغه د رشتہ داران د لواحقین د خپلوان د مریضانو دا د دې هسپتال د انتظامیه د یاد دغه ملازمینو دغه سکیورټي ګارد د دوی دا خدمت کوي پکار دی د محکمه صحت اعلی حکام الله د هسپتال چې کوم ذمہدار خلک دي ام اس ټي هغوی له پکار دي چې دغه 43 نمبر کمره کې کوم منیجر ناست د خلاف کاروایی وکي او دا د باقاعده پر راس باندې راولي بلکې د په ځای دی یو بل انصاف پسند راولي دغه د دې حل د جګړو د ختمېدو ځکه چې یو خود دغه رشتہ دارانو دغه خپلوانو سره د مریضانو د بیهیویر ټیک نه دی د اخلاق ټیک نه دی دا ورسره په سمخله خبرې نه کوي بل زما کوم محکمه پولیس دی ډي آی جی دی یا نورې ذمہدار ادارې دي هغه له پکار دي چې دغه هسپتال چوکۍ کم پولیس دي کوم هډ کانسټیبلز دي هغوی پوهه کی هغوی پر راس باندې کی چې تاسو کله هم کاروایی کوئ نو تاسو به د دوانو طرفو یا د دوانو خلاف به تاسو کاروایی کوئ تاسو به کاغه ملازم دی کاغه رشتہ دار دی د یو مریض خپلوان دی تاسو به دوانه چوکۍ ته بوزئ داسې نه چې ته صرف دغه منیجر کوم حکم دی هغه پالو کې قانون نه پالو کې پکار دی د محکمه صحت اعلی حکام الله او دغه حساب پولیس اعلی حکام الله چې دغه کوم منیجر دی 43 نمبر کمره کې ایمرجنسي بلاک کې د دوی خلاف هم کاروایی وکي او دغه پولیس خلاف هم کاروایی وکي